هر یو شي کری یو په ډبل شوې ده. مخکې به دغه 15-16 سوه چې اوس هغه کری چې ګوري 1500 3000 روپۍ علي. دا ټول ولې چې مال د اوبو دی، کم لیډۍ والا ګوري، کم یو څه ته ګوري، هغه ټول د اوبو مالونه وي. او مال چې اوچتوي هر یې وایي چې دا څه ګند دی او چې نه اوچتېږي. او موږ هم بې پریشانه او خلک هم ټول داسې دغه شي چا نه مال ورکوي پاسه له باندې کنځلې هم درته کوي دا څه خټه دې راکړې ده. ټماټر چې اوس کم راځي زمونږه دا نیم نه زیات خراب می او د دې تورخم بارډر د وجې چې په غلام خان باندې راځي او په کرایانو کې هم دا فرق راغلی دی او دلته ټماټر هم چاته صحیح نه میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم د پیښور په لویه سبزي منډۍ پندو منډۍ کې موجود یم. څو ورځې وړاندې د په تورخم پوله باندې د پاک افغان فورسز ترمنځ د ډزو چې کومه سلسله وه هغه شروع شوې وه، بیا هغه بنده هم شوه، خو له وجې تورخم بارډر چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی. دې سره څو ورځې د چې کوم خصوصي توګه سبزي ده یا فروټ دي د هغې په قیمتونو کې اضافه هم راغلې وه. اوس ویلی کېږي دا چې کم ټماټر دي په خصوصي توګه یا انګور دي دا چې کوم د تورخم بارډر نه ګاډي تللي دي په غلام خان بارډر باندې دی ګاډي راپاس کېږي، ګاډي راوړي دلته. نو په دې کې زیاتره دا ویلی کېږي چې ټماټر چې کوم دي هغه پکې خراب شي او هغه وچ شي. نو موږ به دلته چې کوم منډۍ کې کارکوونکي دي هغوی سره به خبرې اترې کوو، بیا چې کوم مزدوران دي ذمه داران دي د منډۍ هغوی سره به خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. جی کتونکو، دلته موږ سره د سبزي منډۍ کې چې کوم د پندو سبزي منډۍ ده په هغې کې موجود یو. دلته چې کوم د ټماټرو کاروبار کوونکي دي موږ سره یو مشر موجود دی، دی نه به معلومات کوو. مشر اول را سره خپل تعارف وکړئ او بیا راته ووایي چې دغه ټماټر چې راځي په دې کې ستاسو چې کوم د تورخم لاره بنده شوې دې سره ستاسو څومره نقصان؟ دا چې موږ په 1400 روپۍ شوي دي او دلته چې اوس موږ راځي که نه ما پاسه بلکل ټیک ټاک مې چې منځ کې مال وګورې ټول خراب وي او اوس موږ په 300 هم نه علي. وایي چې په 1400 وګوره او 300 ته وګوره. دلته هر سړی په غریبۍ ته راغلی دی او دې شي ته وګورې ټول کمزورتیا ده. نو دغه زموږ د حالات نه چې تورخم بارډر چې بند شو موږ ته دونه نقصان هر یو سړی په لږ جړا ته راغلی شوی. نو کرایانو کې څومره اضافه راغلی دی؟ هر یو شي کری یو په ډبل شوې ده. مخکې به دغه 15-16 سوه چې اوس هغه کری چې ګوري 1500 3000 روپۍ علي. دا ټول ولې چې مال د اوبو دی، کم لیډۍ والا ګوري، کم یو څه ته ګوري، هغه ټول د اوبو مالونه وي. او مال چې اوچتوي هر یې وایي چې دا څه ګند دی او چې نه اوچتېږي. او موږ هم بې پریشانه او خلک هم ټول داسې دغه شي چا نه مال ورکوي پاسه له باندې کنځلې هم درته کوي دا څه خټه دې راکړې ده. او دغه مالونه دي او دغه شی د تورخم بارډر سره دونه نقصان شو او په 14 او چېرته 300 باندې څوک نه علي. ستاسو خپل څومره ګاډي هلته دغه شي؟ هلته او ګاډي موږ ډېر دي، لږ خو نه دي چې یو ګاډي دی، 4 5 6 اووه ګاډي سره روان دي. اوس څه ګڼئ د دې دغه بندش چې دی د تورخم بارډر دې سره به ستاسو څومره نقصان وشو، بیا د خلکو ته څومره نقصان؟ خلکو هر سړي نقصان دی، که غریب دی او که خان دی، هر سړي نقصان دی. ټول دغه نقصانونو باندې اخته دي. یو هم پکې داسې رو دغه کم یو چې ګوري که لیډۍ والا دی هغه هم خفه دی، که دغه والا دی ټول هر سړی خفه دی. صحیح. ستا نوم څه دی ملګري؟ زما فیاض نوم دی او موږ د افغانستان نه کار کوو د ټماټرو. زموږ خپل ګاډي راځي، زموږ د کسټم مسلې هم دي، کسټمونه هم سیوا شو. بل په کرایانو کې هم ډېر فرقونه راله. مخکې به چې کوم ګاډو 2.5 لکه روپۍ کرایانې وي د هغې نن سبا 5.5 لکه روپۍ کرایانې دي، ځکه چې هغه په غلام خان باندې اوس راپاس کېږي. په تورخم باندې به په اسانتیا سره هم راپاس کېدل او څه مشکل به هم نه و، هېڅ تکلیف به هم نه و. دلته به ټماټر هم په ټیم باندې را رسېدل، دا خرابتیا به هم پکې نه وه. او ټماټر چې اوس کم راځي زمونږه دا نیم نه زیات خراب می او د دې تورخم بارډر د وجې چې په غلام خان باندې راځي او په کرایانو کې هم دا فرق راغلی دی او دلته ټماټر هم چاته صحیح نه میلاویږي. هر سړی په مشکل کې ګیر دی، هر سړي ته تکلیف دی. څوک چې ټماټر اوچتوي هغه ته هم تکلیف دی، څوک چې ټماټر خرڅوي هغه ته هم تکلیف دی. هر سړی په تاوان کې ګیر دی. اوس څه ګڼې مطالبه دې څه ده چې دا مسله به حل شي که نه؟ زمونږ دا مطالبه ده چې تورخم دې کولاو شي او دا خو د عوامو مسله ده او زمونږ د ټولو عوامو دا مسله ده چې تورخم دې کولاو شي. دا سبزیانې دې را پرېږدي، فروټ دې را پرېږدي، کوم چې دلته خلکو ته ضرورت دی دا ټول اشیا دې را پرېږدي چې دا ضرورتونه پوره شي دلته. زما نوم جمشید دی، یم د افغانستان او دلته کاروبار کوو د پړیتوب کوو، ټماټر اخلو او خرڅو پوه شوي. بس نن دا دویمه ورځ د ډېر سخت حالات دی. اوس راځي بلکل د ټماټر وګوره د 1200-1300 روپو کنچې ده، بس نن په 400 450 500 پورې خرڅېدله. بس دا خو نن ټول غریب ته څومره اډتین دي که نه ټول بس داسې دي چې بس نیم په نیمه نه سیوا پکې تاوان دی.
او بس دغه ټماټر د ورانه د دوامه ورځ د پوه شو بالکل داسې دي چې اوبه ترې روانې دي او تورخم ګیټ نن د تقریبا څلورمه ورځ ده چې بند دی او بس ټماټر خو دا شی دی چې ورځ پرې واوړي بس بیا به یې غورځوي بس دغه حالات دی دا ښه ګورې پوه شوې دا هر څه پراته دي نو بس دا تاوان یوازې اړتیانو ته دی که نه عام ولس ته نه بس دا اړتیانو له دی بس دا راشي دلته وروره په 1200-1300 ورته کینچې غورځېږي دا نن په 400 450 500 پورې کینچې وتې ده بس تقریبا یو کینچې 750 روپۍ دا به یې کړي دي مطلب ته دا وایي چې دلته موږ ته ګران پرېوځي او بیا موږ په خلکو ورځان خرڅوو نو بس دا وجه خو دې نو بس کله چې ګران وي دلته بیا مزدوریان هم ښه وي او دا اوس تقریبا نن موږ ما خپل ځاني نن تقریبا 6000 روپۍ تاوان کړی دی بېګا مې واخیسته نن سهار مې خرڅ کړل 6000 تاوان مې پکې کړی دی